ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على رسول الله. تمام محترم و عزیزانو، نن انشاءالله العزیز د دوم سپاری خلاصه د تاسې په حضور کې وړاندې کومه. په دوم سپاره کې الله تعالی اول د تحویل قبله د قبلې د بدلیدا ذکر ده. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکې مدینې منورې ته هجرت وکوي، تقریبا 14 میاشتې بیت المقدس ته لمونځ کوي. نن هم په مدینه شریفه کې مسجد قبلتین موجوده ده. د رب تعالی حکم را نازل شوی چې ای د ما محبوبه دا قبله بدله که، نو د بیت المقدس بجای باندې په لمانځه کې دیني راوچرخېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مقتدیانو او خانه کعبې ته مخ کوي. اوس په دې قبله بدلیدو کې څه فایده ده، څه فواید دي؟ د بعضو بیان خوسته، د بعضو بیان نسته. به هر حال د دې تفصیل ضرورت نسته. د موږ او تاسې باندې د دې شی منل دی چې د موږ او د تاسې تر قیامته پورې اوس قبله خانقاه شریفه ده. په دې سپاره کې د ډېر زیاتو احکام و ذکر ده، حکمونه ذکر دي. اول حکم چې الله تعالی ذکر کړی دغه د قصاص ده. عزیزانو، قصاص دغته یایي چې څوک ناحقه مړ کړي، دغه په بدله کې هغه سړی قصاص کیږي، مړ کیږي د شریعت په حکم باندې. که چیرې د قصاص باندې عمل وشي په دې دنیا کې، نو څومره ناحقه قتلونه دي هغه به ټول ختم سي. دوم حکم وصیت ته. وصیت باندې ځان پوه کول او څرنګه وصیت کړل، د دې فایده دا ده چې ټول کور ټول خاندان به الله تعالی وباده کړي. اوس وصیت به په څومره مال کې څرنګه به کې، دا له علماو چې تاسې رجوع وکړئ. دریم حکم چې الله تعالی بیان کړی د هغه جهاد ده. جهاد یایي عزیزانو د شریعت په اصطلاح کې قتال فی سبیل الله، د الله تعالی په لاره کې جنګېدل له کافرانو سره، دې ته یایي جهاد. او چیرې چې په نورو کارو باندې د جهاد حکم سوی ده، ورې لغوي طور باندې په لغت په اعتبار باندې یغو کارو ته د جهاد نسبت سوی ده، په هغو کې د جهاد ټکی راغلی ده. که نه په شریعت په اصطلاح کې جهاد سی ویل کېږي، چیرې جهاد راسي هغه قتال فی سبیل الله مراد ده. جهاد یو ډیر اهم حکم ده د اسلام. جهاد د اسلام دپاره، د مسلمانانو دپاره دی ورده عزیزانو لکه د اوښکو مای، دومره اهم ده. بهرحال څلورم حکم چې په دې سپاره کې الله تعالی ذکر کړی ده، هغه د مرتد بیان ده. مرتد عزیزانو دغته یایي الله دې نه کړي یو سړی مسلمان سی، بیا له اسلامه منکر سی، کافر سی. د مرتد څه حکم ده؟ د مرتد بیان ده په دغه کې، هغه بیا قتل کیږي. لیکن دا یوه خبره یاده وساتئ، مرتد هر سړی نسی قتل کولی، هغه د وخت باچا یا د وخت اسلامي حکومت هغو ته اختیار یي. پنځم حکم عزیزانو په دې سپاره کې الله تعالی دا بیان کړی ده چې کله ښځه د حیض په حالت کې یي، نو د میړه دپاره جما له ښځې سره حرام ده، یو جیواله یا ناروا ده، حرام ده. حیض څه شته یایي؟ حیض عزیزانو هره میاشته چې ښځې جامه خرابیږي، وینه ورځي، دغه ته حیض یایي. ولې دا ناروا ده؟ هو اذن. قرآن مجید علت بیان کو چې دا ګندګي ده، نو د ګندګي په حالت کې د میړه یو جیواله له ښځې سره دا بالکل حرام ده. یو بل شی چې هغه په قرآن کې ذکر نشته، چې کله د ښځې ماشوم یا ماشومه پیدا سي، نو د هغه بعد کومه جامه چې خرابه سي، وینه ورځي، هغه ته نفاس ویل کیږي. د هغه په حالت کې دا یو جیوالی د ښځې او د میړه حرام ده. وجه شي ده، اگر چې دا مسله په قرآن کې ذکر نشته، دا د نفاس مسله به قیاس کیږي د حیض په مسله باندې. په حیض کې ګندګي موجوده وه، نو په دا نفاس کې هم ګندګي موجوده ده، نو دا هلته حرام شوه، هلته حرام شوه. دغسې یو بله مسله، ښځې سره له مخه ډېر آیات د شا له لوره کار کړل، دا حرام دي. د دې علت هم هغه علت ته لکه د حیض چې هلته ګندګي وه، په نفاس کې ګندګي وه، دغسې د شا له لوره هم ګندګي ده، دا الله تعالی حرام کړې ده په میړه باندې. شپږم حکم چې په دې سپاره کې الله تعالی ذکر کړی ده،
حکم چې ذکر ده هغه د طلاق ده. طلاق عزیزانو چې یو طلاق ورکې یو به چې دوه ورکې دوه به چې درې ورکې درې به بیا طلاق په دوه قسمه ده. یو طلاق رجعي ده، یو طلاق باین ده. طلاق رجعي دغه یو طلاق ته ورکو بیا رجوع کړای سي بیرته ښځې باندې غږ وکړي نو بیرته د ښځه شوه. که چیرې چا درې طلاقونه ورکړو نو دریو طلاقو بعد عزیزانو هغه ښځه پخه د میاشتې لپاره بیا حرامه شوه. د دې په باره کې له علماو سره بیا مشوره وکړئ مزید تفصیل دپاره. اومه مسله وم حکم چې الله تعالی ذکر کړی د هغه د عدت په باره کې ذکر ده. یو ښځې چې میړه مړ شي څومره وخت به دا کینی، وخت عدت به تیروي. یو ښځه چې کمه یي په کموالی کې نکاح مور او پلار کړي میړه مړ شي نو دا خو حیض نه ورځي، بالغه خو نه تر بلوغ مخته چې میړه مړ شو د هغه څه عدت ده. یا دغسې یوه ښځه لویه ښځه وه لمخه یا جامه نه ورتله، حیض نه ورتو، هغه ته چا طلاق ورکو هغه به څوړ عدت تیروي. او دغسې یا د ښځې په نس باندې اولاد و سړي طلاق ورکو بیا د دې عدت شی ده. د دغه باره کې علما کرامو سره تاسې رابطه کوي. اتمه مسله چې حکم چې په دغه سپاره کې الله تعالی ذکر کړی ده هغه رضاعت په باره کې ده. یو ماشوم یا ماشومه چې خپل مور باندې شیدې نه وي د بلې ښځې تای وروي نو په تیر او دلو باندې هغه ښځه رضاعي د شیدو مور د دغه ماشوم یا ماشومې دپاره جوړ شي او د دې ښځې میړه یا پلار جوړ شي د شیدو پلار. نو عزیزانو دا خبره یاد وساتئ لکه څرنګه چې د ماشوم باندې د خپل اصلي ورور خور د مور نکاح ناروا یي دغسې د شیدو مور د شیدو خور نکاح له هغه سره نکاح کول هم حرام دی. دې سپاره په آخر کې الله تعالی د حق نمایندې حضرت طالوت علیه السلام ذکر کړی ده او د جالوت چې د کفر نماینده و له هغه سره پوج هم و طاقت هم و الله تعالی چې کله سره یو ځای کړو طالوت په جالوت باندې بر شویه طالوت سره نه پوج و نه طاقت و یو شی هم نه خو الله تعالی برای طالوت علیه السلام ته ورکړو. له دې خبره له دې واقع یو مسله موږ ته معلومیږي چې مسلمان شان دا ده چې هغه به په مادي اسبابو باندې په ظاهري اسبابو باندې دغومره بروسه او یقین نه کړي لکه څومره یقین چې د الله تعالی په ذات باندې دی. د الله تعالی په ذات باندې کامله یقین پکار ده. ځکه چې د قرآن ضابط کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله. کله کله دوړ کیږي چې یو ټولۍ په طاقت کې هم کمه په تعداد کې هم کمه هغه په غټ طاقتورو کسانو باندې ډېر تعداد باندې الله په حکم باندې غالب راشي. نو الله تعالی په توکل باندې د مؤمن شان دا ده چې په هغه ذات باندې کامله یقیني. الله تعالی دې وکړي چې د موږ او د تاسې د الله تعالی په ذات باندې کامل یقین او ایمان جوړ شي.